وی حضرت عیسی علیه السلام یو ځل بار ته ووتو نو په لاره کې ولا مخله ابلیس ورغه ابلیس شیطان ولا مخله ورغه نو په دې یو لاس کې غبین راغسته دی او په بل لاس کې ایری راغسته دی ابلیس سره په یو لاس کې سره سره غبین دی په بل لاس کې سره سره ایری دی ایری نو عیسی علیه السلام ورته فرمایل اے د الله دشمن بیا چرته روان او د په دې لاسونو کې دی اغستی سدي د الله دشمن بیا دې سه ارادي دي نو دی ابلیس ورته ویلو اے عیسی دا غبین چې ده کنه دا غبین دا په هغه چا پسې اغسته چې څوک غیبت کوي څه کوي غیبت کوي نو دا غبین داغه په دې شوندو مګما ناغه دا غیبت ډیر خوند را پریدي دا غیبت یو مرض دی کو خیال وکړه په دې چې څوک عادت په هغه وره اسی ټایم نه پاس کیږي دی په دکان ته اجرې ته سړک ته دی په ځان د بې سو ګور چې سره کېږي او د چا په سر باندې بحث وکړي دا خلک وکړي کنه خو دې چې د چا سره کېني د چا په سر به راغستي نو ابلیس وی دا غبین می دین راغسته چې څوک غیبت کوي چې شوند ورته مګم چې خو خوان ورل را پری دي خو خوان ورل را پری دي او ګوره کې حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وای غیبت چې کنه الغیبه اشد من الزنا د زنا نه بدترین ګناه ده غیبت د زنا نه سره بدترین ګناه ده استاد سبوای چې غیبت د زنا نه څنګه بدترین ګناه ده نو دا غي مقصد دا چې یو سړی نه زنا او شي زنا کنه نو د خپېمانه وي کنه وي د خپېمانه وي خامخا سو باسي ای چې په ځړ کې سنا سه ایمان وي د چانه بدکاری شي د انسان سو باسي ضرور توبه وباسي د ډېر خپېمانه چې دا رانه سو شو چې په ځړ کې ذره بر ایمان چې ایمان پکې نه خو بیا سکینو کوي او غیبت چې کوي نو دینه سو توبه نو باسي ځکه دا چاته ګناه نه ښکاری نو هغه دا ګناه کبیره ده د په دې ګناه کې مبتلا د بل سپکاوي کوي په ځل کې دا راځم نه چې په ګناه کبیره کې مبتلا ما دې وجه د حدیث مبارک ورته ویل شي چې ګوره غیبت د زنا نه غټه ګناه ده د زنا نه به سړی توبه واسي غیبت نه بګړو سو باسي نه توبه او بلکې غیبت کې بس کوي چې د چا دی غیبت کړي ده کنه نو داغه نه بم معافي غواړي د الله په دربار کې بم توبه وباسي خو چې د چا دی غیبت کړي ده هغه ته بم چې لکه ګورستا مې ډیر بدی بیان کړي خو معافي راته کوو هغه معاف نه کړي الله دې نه معاف کوي یاد وساته نو ابلیس وی دا غبین می دل هغه سه دا شهدو دا می دل هغه سه شو غیبت کوي چې په دې شونډ ورته مګما او خاص کر ځام د دې خزو دا شونډ خود د غبین ناړو خالی کیږي دا ځکه دا او بل کار نه غیبت خو چې دته نه راځي کیږي په درې مبانی بیراغستی خص بیرغ کړي نو کسي کینو دین ځان ساتل پکار وی خو دې رو باندې سکای وی دایری د یتیم په سر باندې چوما چا په سر باندې چوما د یتیم په سر باندې چوما چې خلک تنه نفرت کوي دایره د یتیم په سر باندې زکه چوما چې خلک تنه شروع کی نفرت شروع کی حالانکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای چې کله یتیم جاړي د الله عرش پړ کې دوشي چې کله یتیم په جړا شي د الله عرش پړ کې دوشي او الله تبارک وتعالى فرشتو ته وي اے زما فرشتو لار شي په دې ماشوم چا ظلم کو چې دا پلار ما په خورو کې فټ کړي دي په دې باندې چا ظلم کو چې دا چا پلار ما په خورو کې فټ کړي دي په دې بے کس باندې چا ظلم کو نو په یتیمانو باندې څه پکار دی رحم پکار دی حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وای چا چې د ځان سره یتیم په خوراک کې شریک کو کنا الله تبارک وتعالى د دغه انسان د پاره جنت واجب کو الله تبارک وتعالى د پاره واجب کو جنت واجب کو چا چې یتیم ځان سره په خوراک کې شریک کو چلو ټای خورای یا خو ځان له دسترخوان له سوکرا ولې داسې غریب او یتیم دسترخوان له نشي راوسته کنه کور له ولا سړيګا کور له ولا لګا یو ورځ علي رضی الله تعالی عنہ په جړا شو جړلې چاته نه تاسو کو چې شیر خدا ولې جاړي پس باندې په جړای وی و ورځ وشي مال ملمنه دراغله و ورځ وشي ما د ملم سره ډوډۍ نه خوړلې یریګم په دې باندې اسره چې ځا الله تبارک وتعالى د خپل نظر نه ورتاو کړم کوم زغه بچرته الله ورته وکړي خپل نظر نه ما چې و ورځ وشو ما ملمر انغه زکه جاړم په دې خبره باندې نو ځان لا چرته دومره سو ګوره ښا
یا ورله کور ته لېږئ په غریبانانو یتیمانانو باندې څه کوئ رحم کوئ رحم کوئ